وقال يا زلمه هذا اسكت هذه لا 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 سيدي الله ولا لا استاذ يسوي هذا مصير بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى ربك ذو الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا كنت مشارات فنادوا ليش سيدي ممكن لدى مجلس توضعكم مناسب لي هنا وضيبوا فواحش باقي دي يشوفوا بري دي موقع محل او دي مجلس وتعريفكم اسمع فعقل باقي بلکه دلہ جل شانه په مبارک او عظیم دین کې چونکه د ټولو مسایلو حل شته هغه حل چې کوم قرآن او کوم الله جل شانه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت لپاره راوستلی دي هغه حل بیا د مسایلو تر قیامت پورې چې څومره انسانان راځي څومره عقلونه راځي څومره شعور راځي څومره سماج راځي هغه مسلې وفهم او تفهیم ته ورنږدې کېدلی هم نشي. دا یو آیت مستې مخکې پېښ کړي چې دا ټوله دنیا ختمه شي یو د الله پاک ذات اقدس پاتې دا د دې دنیا بس د هغه خلاصه ده چې دنیا ګرده ختمه شي چې څه د ځمکې پر سر باندې دي د دغه میراث الله ته پاته شي دا له انسان سره مستقله نه ده. انسان چې په کوم ځای باندې په دنیا باندې ژوند کوي صبر ماتوي ځان پر قرباني دا جذبه دغه غلطه ده. دا جذبه ټیک نه ده چې کله انسان په دنیا باندې د سر ماتېدو ته تیار شي دنیا د حصول لپاره بس دنیا د خپل ځان هغه آخري شی وګرځوي کتاوانو به شي کتانو به یو شی نه د دغه انسان جذبه ډېره خرابه ده ډېره خطرناکه ده او د دغه انسان د جذبات څخه په معاشره کې دومره ناجوړي دومره بیماري دومره تکلیفونه دومره اذیتونه جوړېږي چې د دې یو حد نشته. لکه پیغمبر علیه السلام حب دنیا رأس كل خطیئة د دنیا محبت د ګناه هر ډول ده هغه بیخي هغه د دنیا محبت ده چې دنیا محبت راغلی دې څخه د دنیا هر کینسر هر ګناه هر بد شي. نن په دې ځای باندې دا مجلس منعقد شوی دی دا غر دا ګور د کوم زمانو څخه ولاړ ګور دا غر د کوم زمانو ولاړ د فطرت یو قانون دی ګور دا وخت چې ونی سي مجلس خالي نه چې یو مجلس وکي بتاوار دی د مناسب نه د الله قدم په رسم او رواج شیان په نس دا د انسان ضرورت دی چې انسان نظر سره واقعي ودا د انسان ډېر مسائل حل کوي. یو فعلی دنیا راغلی یو فعلی دا تر قیامت پورې په دې کائنات کې بلګر چې فعلی وځي نه یو فعلی راغلی دی دا فعلی تر قیامت په دې کائنات کې بلګر چې وځي نه مالکان یې بدل شي او دا فعلی ورکی څوک دا فطرت او قدرت ورکی په دې کې موږ تاسو څنګه سره هر شی د سرمایه په اعتبار سره مختلف حیثیت لري. دا سرمایه تقسیم چا کړی دی دا الله کړی لپاره خپل وی صدقه پټه خبر خونه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الله اذا ما تقسم کړی بس کیسه خلاص چا چې څومره رسیدلی چې الله ورته اسانه مثال به پیښ کو داګه دمځکه واسفانو نمځي د الله پاک دسترخوان الله جل شانه په دسترخوان باندې درته خالي مثال نه لګي جنات نه لګي ولا نه دنیا الله داګه الله داغه څو سدي مخکې فروت موږ بری دا هغه بدعت را پروت سمج خبر راځي کړه عیسی علیه السلام څخه خپل مرګري رواني پر ځای ورله اسولې وی خشتي پرتی را خوشت باندې ور چواله لاغه څه کوپړي واډونه پراته عیسی علیه السلام دې ګوره د دنیا ژوند دی دا خشتي پاتې شو دې ګورو سبلا لاډونه ته پراته دي کوپړي پرتی چې سره لاړ ا مشوره سره وکړه ایو جنرالي بل جنرالي دې کسانو سره را دې خوشته ته ودرېد دې خشتي درې کسان دي وسبکو وای تقسیم وو یا وجو یو ترڅ بازار را ډوډۍ راوړي ایو ډوډۍ لا واسطه دې په درې سره چې دې خشتي دي چې دې تقسیمونه به چې شاور سي ورستا چې وزما شری بمو
هغه چا ته ولاړې په ډوډۍ کښېنې سوچ وکړي چې ته ورسې مه زه تک شمه یې په ډوډۍ کې ځان واچوله هغه د مړي چې خښتې به ستاسې الله پاچې راغله دی ورته ولې وځنډېدې درب درب سړی راولې مړه کړي په ډوډۍ کښېنسته سات بازار اثر وکړو دوی ورته بوس عیسی علیه السلام چې ورته الله خبر راغی دوی خښتې مابین کې پرتې دي درې سره ورته مړه زما استاد د خپل بعینه دغسې مثال دا په دنیا کې مثال قیامت ورځ چې راشي په سوره انشقاق کې الله پاک فرمایي اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت د قیامت ورځ په ځکه کې ګټه خزانه راتشي یو تفسیر علماء ذکر سونه هیره جواهرات څومره معدنیات د ځکه په سر وپراتی خلک په دا جواهرات توکي دي نه دومره به وقتی چې وحشت نه لري بیا په مانونه کې چې په دغه باندې مرزله وزل په دغه باندې مرزله خبرې کول په دغه پلان خبرې په دغه ورو خبرې په دغه باندې معزز او کریم خبرې کړ نن دومره به وخت پرته چې وحشت نه لري نو زما عزتونه په دنیا کې دا شرطي چې نه وایي د مرګ باندې هغه شرطي خدای دې کې د فنا جایز شي راغلی وو د جهنم د عذاب سبب او دا معاملې او د ټول مسائل حل زما په خپل عقل ورته دا نه باندې سوچ وکړه د ټول مسائل حل ګوره د قومو مشران دي فیصلې د قومو په باره کې صحیح نه سبب مفاد پرستی ده وینو بیا به سبب وکړو وین به خدا پرست بناو دا خدا پرست جوړ کوه دا قوم هم خرڅي ولس هم خرڅي یو شی خرڅي دا بلا کې نه چې څوک وي دننه خدای پرستی نه راغلي د مفاد پرستی د مفاد پرستی په خاطر خلک نور هم سودا کوي په مفاد پرستی کې خلک نور هم سودا کوي مور من سبا یو چې د پلان هم سودا کوي د ورور خو ډېر لري د ورور سودا خو ډېر زر کوي په مفاد پرستی کې ستانه مخه د زر واره ای خلک د عزت سودا کوي کله زر به شالو نشته خلک خپل شي خرڅي مفاد پرستی چې دننه نه داخل دومره غټ ظاهر دي چې انسان لونه خو ځان په کابو کې نشته تل چې کوم شي کې پرتو شي کار باندې کولا چا تکلیف رسوي دې وجه ټول مسائل حل د قوم د فعال د غره د فعال هغه د چې ورور رس په تسلیس ولې نه دی اخست دا الله خزاني کې پرتيږي ته نه یادونه په وخت پاتې صحابه په خلک یادې چې دا به وکړه دا خزاني په پرتيږي ته نه یادونه په مقام کې خلک د شګړې یادې چې په شابه ست په دا باندې کې دومره شګړه دې وجه زما وګت قوم ګرد ځوانانو ته دا خواسته او درخواست دي ترګت قوم د لاګد غزخه دا چا خپل سوچ شاید ما له خبرې څخه څوک اتفاق نه پرته بزاک پر یو کړواره قسمي چې دا قوم د سړی زما د ولس د سړی یو نو په دا ګر قسم وکړ ته به څنګه چې شاید ته بلا سم ورپرې کې ته سره ورپرې کې خو هغه مش مې زه یم نو کوم نه کوم را په دې برنو خو بیا خو دې دې چې څوک خبرې کوي څوک پر ترټم څوک پر وهم څوک په تقریبا په مصیباتو کې حاضر ته شو هدي وجه اسمه عزتونه صلی الله خزاني دي یو اصول الله پاک چې الله جل جلاله اصول ته بیانو چې په کوم نظم په کوم رزق الله احکامات بحث هغه رزق په وقال سبب دي چې تاسو په کوم کار کوي واه يا زلمه هغه رزق هغه دي د الله خزاني څنګه الله ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق شيء او دې دې طریقه ده عزیز طریقه صلی الله علیه وسلم یو سړی دی خپل هغه خپل پرې خپل شي خپل کو خپل کښې خپل موټر خپل عزت خپل ایسه یو د دغه سوچ خاوند سړی په معاشره کې مو څه ورته وایي یو خبره وه د دغه سړي او د میږي او د دامیشي او د خرو د دغو په سوچو کې یو فرق هم نشته میږ هم خپل خوراک کوي خپل بچی راوړي زبردسته موټې خوري غوا هم دغه ته راده شوتي ورکوي خپل افزایش نسل کوي خپله ترقي کوي په چا کار نه لري لګیا ده پر خور ولاړه ده دا انسان هم دغه ته راځي بس په خپل کور وجه نه وځي انسان هغه دی چې د قوم او د ولس په کار ورني د قوم او د ولس فیصلې بهترینې وکړي د خپل اولاد بوله د بل اولاد په خوله کې واچوله خپل عزت د بل تر عزت قربان کړي خپل عیشت د بل تر عیشت قربان کړي خپل ځان یوازې کې بل ور کړي دا د حضور پاک سنتونه دي دا د نبوت صفات دي نن بس دا یو کوم سپېرې چې تر خپل دایره وتلی نس په خپل دایره کې بل څه په خپل ځان ته ښه سړی وي نه زما عزتونو اسخاص او درخواست عرض دا دی دا دنیا پاتې دا و چې کوم ناست دي پیغمبر اسلام ته ابوذر ځای ای ابوذر ځان د ژوندۍ په پیرس کې مسوره ځان د دمو په پیرس کې وسوره
زما خو 45 سال عمر دی 46 سال عمر دی چې نن پیدا شوی دی د الله پاک په فهرست کې مړ ولیکل شو نن چې پیدا شوی دا اوس دي سبب یې لیکلی دی ځای لیکلی دی عمر یې لیکلی دی یو 20-30 کاله بعد زه ورته هم نه یم ما اوس دا اړونو به دلته ښه تا چې کومه سرمایه د سرور کې د هغه ډېر سوچ کړی دی چې دا سرمایه څه ته حلاله ده حرامه ده جایز دي ناجایز دي خپل مو خوړلي کوم د بل به راوړي ده وجې شي د خوړل سوچو څو عمر دی پیغمبر اسلام دایره وکړه او دا د انسان ژوند دی تر هغې دي چې ویستي او دا د انسان امیدونه دي یعنې چې دا ستا سوچ هغه شاجش خبره وکړه زما سوچ ما تر عمر چې دی هغه مصر دی زما سوچ زما تر عمر اوس مصر سوی تا چې کومه جوړه کړې خیال دی هغه خیال ستا تر ژوند ته دایرې وتلی ستا مخ ته دی ستا سوچ وتلی دی نو دی نه چې دلته د الله فیصله او قضا راشي تا د بل پیټ پر اوږو اخیستي بیا ورته اریانې پریشانه د دې وجه هر سړی د دې قوم د دې بهترینې فیصلې کولی شي چې هغه مفاد پرستي پرېږدي خو دا پرستي په ځان کې واچي یو دویم دې ته دومره نه شي دغه چې هغه چرګ نه و اذان چا کوي څو ورځې مخکې چې دا دغه نه و دا کور نه و تا چې شو کولی دا د یو شی مو خالي شي د دوی نن چې راووته ته ستاسو پر دغه ودرېدي موږ چې کړي بربادي اوس دا شی راوړي اوس ټیک دی د قوم دی د ولس حق دی بهترینه سرمایه ده له خلکو سره ژوند کوو خو فیصلې باید چې د خپل قوم او ولس په بهترینه طریقه سره وکړي سرونه نه کړي سره مات راسي سره کښېنو خپل مجلس سره دا کمیټې جوړه شوې ده بهترین قدم دی ګرده راشي ورسره کښېنو خپل تحفظات وکړو پر هغه باندې د غره یو بهترین صورت جوړ کړي خپلواک او اختیار هغه بل چاته مه ورکړه څه در باندې سوي خپلواک اختیار د کوم غره کې د خپل مفاد د وجې د بل په لمن کې ور اچولی دا کوم ځوانان چې راغلي دي یو دغه ته زه یو بهترین قدم یم د دوی تایید کوم او الله جل شانه د دوی په امورو کې برکت واچي الله تعالی د دوی ته د صحیح قدم د اخیستلو توفیق ورکړي الله تعالی دې له مفاد پرستۍ څخه وساتي که په زړه کې مفادات دي باید چې توبه وباسي چې څه د په نصیب سوي وي هغه درله راځي چې په نصیب د نه وسوي چې داسې ځان پسې ورکړي څوک یې نشي پیدا کولی الله جل شانه به دا څه خبرې وکړي مشران ناست دي او ځوانان ناست دي د دغه مطابق چې زما په ذهن کې راتللي چې کومې شرعي اړخونه دي هغه باید چې کمیټې وګوري چې باید په دې کې خمس دی دا به ورکوو چې کوم زبرتي معاملات یو له بله سره د شریعت مطابق لیکلي دي او بیا چې دې کوم ټیکنیکل پوینټونه دي هغه باید چې سوچ شي دا کوم خلک چې دلته راغلي دي له هغو خلکو سره چې کومه معامله مدغه ده هغه باید چې په هغه ترتیب باندې چې کومه معامله له قومه له نورو قومونو له کومو خلکو سره زموږ مېلمانه دي راغلي دي دلته انویسټمنټ کړی دي سازمان خونه نړېږي په دنیا کې هر ځای کې خلک انویسټمنټ کوي چې هلته امن وي پرامن انسانان وي ښه خلک یې په ګای پوهي خلک یې راغواړي انویسټمنټ وکړه راسه ما ته پیسې راکړه زما خپل ترتیب دي زما خپل شعر دي ملکونه دا په یو نظم کې سره لګیا دي ستا یو نیم ایکړه دوه ایکړه درې ایکړه ځکه د دې پیسې رانه څه کوي عجبه خبره ده قوم واقع د قوم د ورسېږي د کمیټې سره د ګل قوم د راشي سره چې شو وراخت وګوري استبرستي کې شو کړي ځوانان دي عقلونه لري سمج لري شو کړي سمجدار زین خلک اشاران لري چې په دې ورو کې په کلو کارونه کړی ادا معاملې حالا چې نه حل کوو د دې کې بیا پریشانی جوړ شي الله تعالی مدد لاره پریشانی د حفاظت کوي سبحان الله رب العزت